أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کابینه د سامعینو ناظرین کمنټسو کې یو سوال دا شوی و ما چون کې نکاح باندې کړو چې نکاح کې پلار اجازات ضروری دی ایلور اجازات ضروری دی ایور کې اجازات ضروری دی ته یې واجل کې مجبوره کې او مجبوره سره غ نکاح وشي او دا صحیح دی کنه د سیدا شی یو سوال شوی نه کاشیر پلار ټیک دی پلار یو حیثیت لري یو عظمت لري لور ته نه دی پکار سه پلار اجازات نه بغیر وده وکي اندی شان سره پلار هم حق نه لري چې لور مجبوره کی ظلم سره آغا چوتویر کی مو سره شافی کې د څ پلار ته رایو مشورې هاده پورې د څ دا لور مشورې سره د پلار مشورې سره د واده وکي پلار شون کې خو خيار دی مجرب دی تجربه‌کار دی اما پلار ته استبداد نه دی حاصل فل فور نه دی ته حاصل څ آغا څه خل ته غوړي چوتې ور کوي چې د مو مرسي ته نشئی ته ور کوي زناکار ته ور کوي بدکار انسان ته ور کوي یو ایدیسا سټیټس برابر نه دی مثلا دوتن مفتا دی پوی دی هغه یو مکمل انپړ دی دین حوالی سره نه پوی دی نو دی نه چون کې دی مو وریاره دی ایمو خوریه دی ایمو فیملی کې دی د شینه بالکل غلط دی د سپلور د پاره بوي انتهایی ګناه لیکای شي خصوصا زده سیم چې دیته بکې دی شي د زنا ګناه والی کلی شي چې چونکې نکاح نه دی منعقد شوی سره شوی نه دی د نکاح تو په زور سره دی هغه نکاح د اول وستلو مجبور د کړه کشیر ورسته هغه رضایت ور کړلو چې زر رضیم بیا نکاح برقرار دی کشیر رضایت ورنو کو نکاح برقرار نه دی دا پلار د سه ګناه کې شریک دی وسره واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین